ډیره مننه تاسو ول ډیره شکریه ادا کوو بس الله دې امن راولي موږ چې کومه د ال پښتون لویه جرګه راغلې وو په دا کې زم یو غیرتي پښتون چې کوم دا یو تحریک مې د جاب خان په نومه باندې د غلوی جرګې زم یو غړی یم نو دا کومه لویه جرګه چې شوې دا دغو پښتنو مسایلو لپاره ده که کور مې وي که هر شي وي خو انشاءالله چې موږ ډېر خوشبینه یو چې راغلو موږ نو موږ لا په لیار کې لږ ډېر مشکلات جوړ شول خو هغه ریاست حکومت طرف نه چې کوم دی دا نه غواړي چې دا قبایل نظام یا روایت چې کوم دی دا جرګه دی کامیابه شي یا دا چې کوم دی وزیر اعلی یا گورنر یا کارنل جنرال صاحب هغوی خپلې جرګې خو انشاءالله چې زه دا پکې سره پیمان سره تا د الله نومه مې پلوس کېدو چې یو خو قسم سره ته دا خبره کوم قبلله یې مخته چې یو خو زه دا فرق ونه کړم چې دا شیعه دی یا دا سني دی بس زه په خپله هغه سره سني یم خو قسم سره زه دا خبره کوم چې څنګه په خپلو بچو په حیا خفه کېږم په زنونه په خویندو خفه کېږم داسې دی مو د شیعه دغه پړاسې نور چې کومې خویندې میندې کوم بچي یا زه خپل ګڼم دی مو دا ایمان دی او دا مسلم دی او زه پښتون وایم دا ټول پښتانه دي انشاءالله چې جرګې به ډېرې شوي وي موتې شوي بیا وي د 40-50 سال نه تنازع روانې دي او ډېر انتهایي دردنوکې دي اوس انتهایي نور هم دردنوکې شوې نو انشاءالله چې موږ دا جرګه راغلي او دا وایي چې تا پرې به موږ سونه چې موږ کوړی نه وي ښایي موږ په دا لوکا کې امن نه وي راوستی نو چې ته کومه پرېمونه کېږي انشاءالله چې موږ دغو مشرانو دا ایمان دی د لویې جرګې د پښتانو چې کومه لویه جرګه ده دغو دا ارمان دی او دا ارمان د موږ هم دی چې موږ د بچو وینو تلول یا خویندو میندو بېعزتۍ نورې چې کوم دی دا موږ نشو برداشت کولی دغې حل کېدو لپاره موږ نور هېڅ غرض نه یو موږ خو سیاسي خلک نه یو نو موږ دغو خپلو وروڼو له دغو خپلو لوکې له د پړاسې نور چې کوم دی موږ وروڼه سادې دا کوم هغه سره هم چې تعلق ساتي دا دی موږ یو وزر او بل وزر دا یو بدن ټوکړه او په دا کې موږ هېڅ هغه نشو کولی تعصب نشو کولی موږ د الله سره دا وداو